پوښتنه لرم چې تاسو پروګرام کې هم زه اورم مې ډاکټر صاحب د نن دا پوښتنه لرم برایلر یعنی کې پلاستیکي چرګ وته تاسو وایي ډاکټر صاحب تاسو ته پلاستیکي وایي که نه ځي تاسو اکثر هم وایي چې لکه دا خوراک له پکار نه دی یا دا مطلب ډاکټر صاحب خوراک کې دا ښه دی نو ولې ښه دی او که ښه نه دی نو ولې ښه نه دی او تاسو ته پلاستیکي چرګ هم وایي ډاکټر صاحب په دې وجه دا پوښتنه کوم جي شاذیب خان ګل ګلزار اوس یې داسې چل دی چې زه ورته پلاستیکي چرګ ځکه وایم چې دا ټول چرګ څوک وخوري نو یو کورنۍ بینډۍ وړه طاقت پکې نشته نو خو بس د پلاستیک شو که نه دویم خبره دا ده ستاسو خو دا سوال ډېر ښکلی دی بلکل زه ورته پلاستیکي چرګ وایم د دې وجه دا ده چې مخکې به په کورونو کې چرګان لوی شو نو د کال چرګ چې و نو بس د یو دو میلمنو کار به یې کو یا به درېو میلمنو کار کو ډېر زیات کار به یې نه کو او موږ به ورپسې مړه کړو په کورونو کې به رانه تښتېده ګاونډیانو کره به لاړه دیوال باندې به وخوته اخر چې به چېرته کمرې ته ور دننه شو نو موږ به وایو چې بس اوس چرګ را ګیر دی د خیر سره دروازه به مو ورپسې بند کړه چې کټون لاندې به ورپسې ننوتو هغه چرګانو به دونه ول منډې به یې والې هغوی به خواږه مو هغوی به په ډیران باندې هم ګرځېدل او دا چې دي دا خو ښه مزدار د خیال ولا ساتلی شي د اوبو د ګرمۍ د سړځۍ خو دا بیا هم موضوع صحت دی هغه بیا هم موضوع صحت نه و چې هغه په ډیرانونو باندې ګرځېدل بیا هم موضوع صحت نه و وجه دا ده تاسو کوېسچن کې دوه کوېسچن وکړه چې ښه دي نو ولې ښه دي ښه خو بلکل نه دي بلکل هم ښه نه دي خو د یو څیز دپاره ښه دي چې میلمه راشي نو د کور مالکان ته ځان په اسانه باندې خلاصولی شي ځکه چې د غندلو او ساګ نظر پخېږي بس خو دغه ته ورغورځوه کړهي ته دوه څلور منټه بعد چې کړهي ته ورغورځوي زنانه اکثر موږ را خپله داسې کېږي چې کله میلمان راشي نو دی کړهي ته ورغورځوي او پله هغه چټۍ مټۍ خوره کړي وایي میلمانو تر روټۍ ږدو او چرګ به اوس ورغورځولې بس چې څو 5-10 منټ تېرېږي نو چرګ تیار شوی نو فایدې دغه راو لکه ځکه دې خلک خوري چې میلمه پې په اسانه باندې مطلب خوشحالولی شي خو ګورې موضر صحت دي موضر صحت دي په درېیم ځل درته وایم موضر صحت دي د دې دوه درې وجوهات دي یو خو تاسو وګورئ د چرګانو هلته وایه چې د چا چرګان ډېر خرڅېږي کوم چې په کلو کې په محلو کې په بازارونو کې د چرګانو دوکانې وي وایي به یې داسې چل دی چې زه به دله 100 روپۍ در کوم او د ګن به زه وړم خخوم به یا ورته دا وایم چې پیسې به درکوم بهی زه به فی سبیل الله ستا یو خدمت کوم ته د کلي د محلې خدمت کې چرګان نه لارې د ګن به زه وړم او دا به زه خخوم تا نه به پیسې نه اخلم ښه دا ځای به صفا کوم اب وایي چې چرې هم نه دا دې پسې ګاډی راځي او هغه یې وړي په هغې کې دا بڼې وي په هغې کې دا کلمې وي په هغې کې دې ټوله ګندګي وي ایون دا هغه وینه وغیره یې پکې وي چې کومه وچه شوي وي نو دې سره هغوی څه کوي دا بیا دوباره زیر استعمال لازم دې چرګانو خوراک کې نو تاسو ماته دا ووایي چې دا ګندګي په کوم خوراک کې شامل شي دغه چرګان چې هر وخت یې سم کټي کټي وي او کورنۍ چرګ ور دوره غټ نه وي دوره غوښه پکې نه وي څومره چې په دې کې وي او په لږه موده کې دوی دوره کټي شي نو دغه خورده په دې خېټه کې پراته وي او دا د په دې بلډ کې شاملېږي د په دې وینه کې شاملېږي نو آیا تاسو دومره عقل نه لرئ چې دا ستاسو خېټو ته ځي دویم خبره د انسان په جسم کې مختلف خلیې دي سیلز ورته ویلی شي دغه سیلز د انسان لایف د دې نه بس سټارټ کېږي دې سیلز ته ضرورت وي د خوراک او هر یو قسمه سیلز خپل خپل کار کوي مین چیز دا دی چې 40 ورځې کې د چرګ نه یو غټ ګټ جوړ کړي د هر یو جاندار صرف د چرګ نه د انسان هم د څاروي هم د مارغان هم د چرګان هم د دوی په جسم کې سیلز وي چې هغوی د کارسینوما خلاف خپل کردار ادا کوي کینسر چې څه ته ویلی شي
او هغه چارج کیږي په وده کېدو سره چې کله تاسو لایټ مدم کو یا لایټ بند کو او تاسو د شپې په آرام وده شوئ نو څنګه چې خلک موبایل چارج ته ولګي دا دغه سیلز چارج ته ولګي او هغې سره دا سیلز چارج کیږي او د ورځې په دوران کې یا د شپې هم د خپله ډیوټي کوي خو چارج کیږي هغې سره نو دوی د کینسر خلاف ستا په جسم کې خپل پورس جوړ کړی او هغه خپل کارکردګي ادا کوي خو ګورې د دې پلاستیکي چرګانو په جسم کې دغه سیلز مړه شي ځکه چې دوی 40 ورځې په انتهایی تیزو لایټونو کې ساتي چې دوی ته د شپې خوب نه ورځي او بار 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 دوی له خوراک ورکېږي چې دوی غټ شي ځکه چې خوراک هم ګران دی ساتنه هم ګران ده لیبر هم ګران دی کرایې هم ګران دي هر څه ګران دي نو دی په هغه 40 ورځو کې ته ګډ جوړ شي خو د دی د حصې غوښه چې څوک مخوري نو یو د دغه ګندګي چې په خوراک کې کومه شامل شي یو د دې وجې یو د دی په جسم کې د سیلز د ډټ کېدو په وجه باندې هغه خلکو ته یادو ساتئ ښه زما دا ورډ زیات ساتئ هغه خلکو ته د کینسر د لګېدو چانسز سیوا شو چې څوک دا چرګ ډېر خوري یو څو غټې غټې کمنیانې دي نو هغې ته چې ورشي نو دا بهرحال دغه سیزن نمونه واخلم نو بیا پرې خلک پوه شي خو بهرحال کم ځای کې چې چرګ ډېر زیات استعمالیږي کم ځای کې چې په هر فارم کې وي چرګ ډېر زیات استعمالیږي تاسو د هغه کمپنو معلومات کړی دی چې کومې ملټي نیشنل کمپنیانې یادېږي اوس خو زه علل اعلان وایم چې د KFC او د مکډونلډز د دوی زه نوم اخلم که ما پې څوک وجني که څوک پانسي کوي پانسي مې دي کوي دا د اسرائیلو دي او آیا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله قرآن غلط کیدی شي چې الله تعالی وایي چې یهود او نصواره ستاسو دوستان نشي کېدی نو دا زموږ دوستان نه دي دی چې موږ له کوم چرګان او د چرګانو هم نشته د چرګانو په نوم باندې پته نشته چې حلال هم وي او که حلال نه وي دوی خو په حلال سټمپ لګولی وي دغه په موږ باندې خرڅوي دکه د کینسر د پیلاولو یو غټه ذریعه ده د هغوی په هر یو څیز کې په پیزا کې چکن په شوارما کې چکن په هغه هارډ وینګز چې کوم دي دا ټول چکن هر یو څیز کې چکن دی تاسو دا سوچ کړی چې دا ولې دا ستاسو جسم ته خواږه زهر در اچوي خواږه زهر تاسو خورئ ډېر په مینه باندې او ډېر په فخر سره وایي مونږ جي KFC ته تللي وو مونږ مکډونلډ ته تللي وو و سوچ وکئ مسلمانانو د دې نه خو بهتر دا دی چې تاسو ځان له پخپله هم دکه پلاستیکي چرګ راړئ او د اسلام په طریقه باندې ذبح کوي نو د هغې نه به هغه ډېر زیات مسایل ختم شي لږ د هغه چې کوم ساخت ته نه خو به خامخا وي خو بهرحال دغه به تېنه ډېر حده پورې ختم شي ځکه زه وایم چې دا پلاستیکي چرګ مه خورئ او دا ما یو عالم صاحب را سره راتلو زموږ د ډسټرکټ صوابه یو ډېر غټ عالم دی الله تعالی دې په عمر کې برکت واچوي ما ورته مولانا صاحب ته پرې راله فتوا راکړه چې دا حرام دی او ما زه هایلایټ کوم ما ته وی نه کنه چرګ دی د چرګ حرام نه وي چې په اسلامي طریقه دی حلال کو نو چرګ حرام نه دی ګو وی چې دا د انسانانو د صحت لپاره مضر صحت دی نو چې څوک د پلاستیکي چرګ استعمال ډیر کوي نو هغه ته د کینسر د لګېدو دومره چانسز ډیر وي که څوک هم داسې قسمه څه مسایل تپوس کول غواړي مانه نو په 0312 96 66 509 باندې کولی شي یا 0314 99 77 332 باندې کولی شي یا امید هومیوپیتھک میډیکل سنټر صوابۍ برانچ ته راتلی شي کوم چې سټایلو شاپینګ مال ته مخامخ د زوړ میلې ګراوند چې کوم ځای به چې زیارت پر ورځ میله لګېده جمعې پر ورځ به موټرسایکلو بازار لګېدو په هغه ځای کې بره امید هومیوپیتھک میډیکل سنټر دی پیر منګل بد جمعرات او د جمعې پر ورځ باندې راتلی شي